سلیم اپریدی وایي چې ما ته الله تعالی عزت راکړی، دا عزت د ما نه څوک نشي اخیستی. تاسو ما پسې څومره ویډیوګانې وکړئ او څومره غلط تصویران زما تاسو په کمپیوټر باندې ساس څنګه شیر کوئ، خو ما سره مینوال نه هغه شانتي مینه لري. مینوال نور څه ویلي دي ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چانل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د سلیم اپریدي هغه غلط تصویران شیر شوي وو چې سلیم اپریدي پرون خپله ټوله انټرویو ورکړله او ټول وضاحت بیان او ویلې چې زما تر اوسه پورې نه داسې څه تصویران شیر کړي او نه مې داسې څه تصویران ما تر اوسه پورې په خپل موبایل باندې نه دي ایستي او نه مې تر اوسه پورې د ځان نه داسې څه ویډیو سازه کړې ده. د خپلو مینوالو دپاره دغه په دې ویډیو باندې راځم او ګپ شپ ورسره لګوم. غم د دغې په خاطر چې خلکه خوشحاله کړم او خلکو سره ګپ شپ ولګوم، ځکه چې ډېر مینوال میسیجونه کوي او دغه غوښتنه کوي چې موږ سره په دې ویډیو باندې ګپ شپ ولګوه. زه دغې دپاره خاص په دې ویډیو باندې راځم. کنیږي نه دې ته زما څه حاجت نشته، زما سره ښه ډېر مال دولت دی چې زه په زړه باندې مې څه ارمان دی هغه ارمانونه مې ټول پوره شوي دي او پوره کېږي. سلیم اپریدي کلمه تېره کړه او ویې چې په زړه باندې چې مې څه ارمان دی الله تعالی هغه پوره کوي، پوره شوي دي. د یو شي کمی ما سره نشته، نو ولې داسې غلط کارونه کوم؟ هر که چې غلط کارونه کوي نو د پیسو د وجې نه کوي. مینوالو که رښتیا دا ویډیو د ده نه وي ځکه چې تر اوسه پورې موږ خپل هم نه ده کتلي، دغه تصویران مو کتلي دي. ما په هغه لومبنۍ ویډیو کې مې ویلي چې دا تصویران د ده نه دي، ځکه چې هغه تصویرانو کې واضحه پته لګي چې په کمپیوټر باندې د مخه اخیستی دی او پې لګولی دی. مینوالو زموږ په هره باندې ستاسو څه خیر دی، حتما راسره خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.